چا پروا نه نو پرابلم ټول دی واوري رب کعبې قسم کړه چا نه مې سترګه سوځي په هغه رب مې دې قسم چې زه دې دنیا ته رالیږلی یم که د چا نه مې سترګه سوځي که هغه د دنیا د ټول نه غټ پاورفل ولې دی یو مسله کې ناست ووایي مونږ ډېر طاقتور یو ما ورته مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه یو قول ذکر کړه د مولانا قائد ملت اسلامیه مولانا فضل الرحمن صاحب والد صاحب محترم وزیر اعلی پاتې شوی دی هغې ته یو کس راغی وایي زه ډېر زورور یم څه وظیفه راته وښیه اور چا باندې ډایرکټ ورځم څه د چا پروا نه کوم مفتی محمود نور الله مرقده الله دې وبخي تاسو ټول وایي امین الله دې وبخي او ورته جواب کې وفرمایل چې د دې څه وظیفه نشته خو د ځان نه د زورور سره ښکر وجنګوه ته به ټیک شي څه او لږ په زورور باندې واوره چې تا ته پته ولګي چې زور څه ته ویلی کېږي څه او نو علاج په هغې سره ډېر ښه کېږي ډایرکټر صاحب ته لیټ شو سلام مې درلیږلی وه بله ورځ نو سمې وي سمې وي صادر ورته په سر کو محمد رسول الله یخنیم کېدله چې یا کلی صادر په سر کو زنانه د هغه ځای نه ځي یو صحابي راځي او صحابي چې محمد رسول الله په ولي باندې په وجود باندې صلی الله علیه وسلم دغه صادر وګوري هغې ډېر خوښ وایي قال ما احسنت هینا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما چې دا صادر وکتو ما ته یا رسول الله ډېر خوند ناکو دا صادر به ما لرانه کی تازه تازه ګفټ شوی دی لیکچرر صاحب پوینټ ټو بی نوټډ تازه تازه سیل کولاو شوی دی لیکچرر صاحب تازه تازه ګران کار دی که نه که ډېر هم سړی تک نه شي بیا هم پکې یو منټ سوچ کوي داسې لږ فار وای مولانا صاحب تعالی یو ښه شی سړی درکړي سي ورکې به ټیک دپسې لږ به منټلي ټارچر کېږي چې دا اوس ماته راغی څه ټیم یې دومره نه شوی جانان په ونو صادر فروت دی صحابي ورته وایي ډېر ښکلی ښکاري ډېر مزېدار ښکاري او جانانه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته یې نه راکړي جانان د ونو نه صادر ګوځئ او خپل صحابي په ولوی ته وراغوندي وته او زما زه خو ستا جانان یم ته زما پتنګ یې درواله صادر کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس نه پاسېدو صحابو دغه صحابي راټینګ راټینګ مطلب خبرې ورته شروع کړي دا څه کې عربي الفاظ دي دا څه کې دا دې څه چلو کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ټیم کې ډېره یخني کېدله تکلیف وته او لوی صادر وته ګفټ شو ته هغه اخلي صحابي ورته جواب کې فرمایي الله اکبر صحابي ما به خبره کړې وه بیا به هم ته پوه او انشاءالله نیکست جمعه به دې باندې کوو چې د صحابو د جانان سره څنګه مینه وه بس یې د اوس نه اعلان وشو که زه ژوندی وم نو څه به کوو دا ټکی مې پکې ځکه ووي چې څوک وایي دا به کوو دا به کوو نو بله ورځ ما کفن واغسته بره پروت دی ما ځانه کفن واغسته ما هسې نه د خلکو دا خیال لا شي چې د مرګ نه هېرېږي ما ورته تیاری هم وکړه او چاته مې رنګ هم وکړو چې کوم ځای به ما کوزه ورږدی څو ځکه دا هغه د دیوبند بچی دی چې نه د مرګونو نه مر خاصم یقیني خبره ده یا په پینډال بالغ نه لاندې پروت او یا بولټ په سینه کې دننه پروت څه ځینې وایي دا خو به میدان جهاد ته ځي نو شیخ صحیح الحق صاحب شیخ رحمت الله علیه دلته شهید نشي عادل خان شهید صاحب دلته شهید نشي په وطن کې خو زموږ د ټول نه زیات ځای میدان جنګ دلته د علماو خلاف جوړ شوی څونه علما شهدا کېږي خیال هم دی که نه نو کال ته ځو الله دې زما ته تلل نصیب کړي ګنې نو هر ځای شهادت الله ورکولی شي الله دې زما شهادت نصیب کړي ټول حال ووایه امین ویری ګډ ما لپاره امین وایه